نن سبا زمنګ تاسو د معاشري خرابي زمنګ تاسو حالات د معاشري د فساد نه د فتنو نه ډکي امن سکون نشته ده په هر اعتبار سره هغه وجه دا چې د خلکو دین اسلام پر خو ده زمنګ په ملک دنه یو اچار ده پالټیانی هر یو پالټي خپل ځان ته کشي وهي او د خپل مفادات د لپاره د خپل ذاتي اغراض مفادات د لپاره هغه امن ختم او فساد به حد زمنګ تاسو د معاشري حالت څه ده زمنګ تاسو د ملک حالت څه ده قاتل کم سړی وجل گئی یو انسان وجني یو مسلمان وجني قتل کوي دی قاتل ته د معلومه نه ده چې دا یو مسلمان ولی وجنه ولی د یو خاندان د یو کورمي هغه کور ولی ورانوما یو انسان قتل کول وجل څونه سخت وعیدات په دې باندې راغلي دي چې یو انسان بغیر د جرم نه معنا دا ده چې د هغه جرم سزا هغه به هم بادشاه ورکي خلیفہ به ورکي هغه به سزا ورکي عام سړی ته هم د اختیار نشته چې هغه عباسي او د هغه سزا ورکول شروع کی او قصاص غسل شروع کی دغه چې د دینه فساد خوريږي د دینه فتنه خوريږي د دینه قتل غارت او معاشري کې نور زیاتېږي کله چې بادشاہ عدل او انصاف ولري دونه غټ زیره چې الله رب العالمین ورکړي دي چې الله رب العالمین به د قیامت پر ورځ باندې هغه بادشاہ چې هغه عدل او انصاف ولري عدل او انصاف په هغه وخت د قائم کیږي چې کله انسان د ځمکې نه فساد ختمي شر ختمي فتنه ختمي د هغه ازاله کوي قاتل ته مجرم ته به سزا ملاويږي د قاتل او د مجرم د ظالم دغه به لاس نیول کیږي او د مظلوم مدد کول کیږي مظلوم له انصاف ورکول کیږي په دې وجه بیا معاشره جوړیږي بیا امن خیر په دې معاشره کې د ناراضي او چې کله بادشاہان په خپل ظالمان شي خپل قتل غارت د خپل سیاست د لپاره او د خپل پالیسو د لپاره او د خپل د وټونو زیاتولو د لپاره قتل غارت شروع کی او مسلمانان وجل شروع کی داغي په وینو باندې سیاست شروع کی بیا به امن سکون څنګه راشي په معاشره کې په ملک کې